په سواد کې ټیکسونه د بجلی په بیل کې ټیکسونه د بجلی په بیل کې ټیکسونه د بجلی بیل داخلوي که دی به خپلو بچو له رزق پیدا کوي که دی به په دې املا ماتونکي ګرانۍ کې خپلو بچو له به رزق پیدا کوي تاسو ټولو ته معلومه ده چې زمونږ سواد ملکن ډیویژن او بیا مندوره دا یو قسم حکمرانانو تجربهګاتې جوړه کړې ده دلته یو طرف ته قدرتي آفتونه په موږ راغلي دي سیلابونه په موږ راغلي دي بل طرف ته د بجلی د بیل د داخلو طاقت موږ نه لرو عزتمندو مشرانو وزیر اعظم پاکستان ته د دې صوبې وزیر اعلی ته موږ ورته اپیل کوو خواست ورته کوو چې دا زموږ نه ورک شوي دي پکار دا ده چې په اولني فرصت کې سوات ته راغلی وې منګوري ته راغلی وې د لنډکس حال یې اخیستی وې د بنګلادیش حال یې اخیستی وې د مولا بابا حال حوالې اخیستی وې د بڼ حال حوالې اخیستی وې حیات آباد حال حوالې اخیستی وې چې نن په سوات کې بیا زموږ په دې منګوره کې د سیلاب د لاسه ډېر زیات نقصانات شوي دي تر اوسه پورې خلک په خپله باندې لګیا دی د خپلو کورونو صفایي نه کوي حکمرانان مکمل طور باندې اوده پراته دي خاموشه پراته دي صرف د پټو دپاره او د اخبار دپاره او د سوشل میډیا دپاره دلته را روان دي او پټوان ویستلی کېږي عزتمندو مشرانو موږ دا مطالبه کوو چې په سوات کې څومره نقصانات شوي دي که هغه لنډیکس دی که هغه مولا بابا دی که هغه بنګلادیش دی که هغه بڼ حیات آباد دی د سوات نورې برې علاقې دي کم از کم پی کور نقصان والله 10 लाख रुपये اعلان دی ورته وکړي 10 लाख रुपये اعلان دی ورته وکړي موږ ته د وزیر اعظم هغه تشې تسلیانې موږ ته قابل قبول نه دي د دې سره سره حکومت له پکار دا دي چې پوري طور باندې سوات یو فساده علاقه وګرځوي په سوات کې د یو کال دپاره د بجلی بیل د ټلیفون بیل د ګیس بیل د اوبو بیل چې کوم دی د یو کال دپاره د کم از کم د موافقه اعلان وکړي